نه نه ستا او پکې ذکر هم ني ته داسې هغه وزیر اعظم یې چې دا پکې راوله بعد دا نن مونږ بیا لګیا یو تاسو ته یو ویډیو پیش کوو په دې کې به نن مونږ بیا خرګاډي چلوو او خرګاډي کې مونږ د جوارو ټانټې به د پټي نه کور ته راوړو نو تاسو به دا مناظر سي کوئ او د خرګاډي ډرایور وایي چې زه پکې ښکاره نه شم ته به پکې هغه ښکاره کېږي نه نور څه ټیک شوه که نه نو مې ستا په ځای نور لږ خلک دي دا ټوله سفته ډکه ده ټیک ده نو دا به مونږ هر څه ریډي کوو د خیره سره تاسو تماشه صرف کوئ چې دا څه کېږي صحیح ده نو تاسو وینئ چې خر بس ریډي دی او خرګاډي نه هم دا خورې مورې جارو کړې او په خر باندې بس اوس دغه دی ساز ورچي نو دا دغه دی بس تیار شو خرګاډي د خیره سره روانګي شوه پټي ته روان شو دا ماشوم لوبې کوي د دې هم ډېر خوښ دی دا چې خرګاډي کې چکر وو نو دغه رنګې دا واړه هم مونږ سره په دې خرګاډي کې روان دي او خوشحاله دي خنداګانې کوي لاسونه پړکوي لوبې وایي دا ډېر خوند ورکوي داسې روان شو د پټي په لور باندې دا د پټي لاره ده او د کلي ماحول دی دا د کلي لارې کوڅې کینه خوب بشه آنو ویډیو خو خراب نشي ویډیو واو بیا وساته نیکری وای ما پکې مراولې تاسو پکې واو بالکل دا د خیر سره پټي راورسېدو دغه مخامخ پټي کې د جوارو ټانټې دي او دا به پکې د خیره سره وړو ځکه چې دا پټي خو موږ له جوار څخه خاص ونه کړل ټولې دوه درې دړې جوار وکړل خو دا ده چې دا ټانټې او خشاک چې دی نو دا زمونږ فایده ده دا به پکې پکار ضرور دغه ټانټې بار کېږي اوس په دغه کې په خرګاډي کې غېږې په غېږې راوړي تاسو ته پته ده ټانټې چې دي نو دا د ګیا په طور استعمالیږي او د خشاک په طور هم استعمالیږي او د ګیا په طور باندې یو خو چې دا لګي چې کچه وي نو بیا څاروي یې ډېر په اسانه خوړی شي او چې داسې لږې غټې شي نو بیا به یې ورته په مشین کوتره کوې نو بیا یې هغې خوړی شي نو دغه رنګې بس لګیا دي تقریبا چې نیم خرګاډي یې خو ډک ولاره چلی ورله دغسې به دا پوره ډکېږي دا تقریبا چې 4-5 پیرې دغه به وي ځکه چې یو خو په دې کې دا ټانټې هم دي نو 2-3 خرګاډي پکې ټانټې هم دي او ورسره چې دي نو جنجڼ یو بل بوټی دی دا مخامخ چې ښکاري تاسو ته دا جنجڼ دي دا هم د خشاک دپاره زبردست بوټی دی نو دا به هم تقریبا 2 خرګاډي به دا هم وي نو دغه رنګې دا تقریبا سره ټولې 15 خرګاډي خشاک شو نو ځای دا به انشاءالله مونږ ته لږ فایده راکړي زموږ په ډېره موده کار وچلېږي د خشاک ځکه چې د کلي ژوند کې دا د خشاک دغه غټه ذریعه ده دلته کې ګیس او وغیره خو نشته نو بس زمونږ زیات استعمال دا خشاکونه دي نو هغه کله کله په پټي کې وي ګینې اکثر په بیه باندې دلته خشاک اخلي او هغه به استعمالوي
نو بس دا تقریبا چې اوس خرګاډي چې دی نو بس ډکېدو واله دی پړې پې لکه چې راکاږي اوس پې پړي تړي که نه چې دا غورځېږي نو دا پړي کې به یې راګیر کي توله به هم ولې لږه برابر کي دا لږ رامخکې د شاته یې دیکه کول به غواړي چې دا توله یې برابر شي نو دغه رنګې دا یو ضروري څیز دی مطلب بطور خشاک ځکه د دې دپاره موږ دونه انتظام کړی دا مو پورېبل او اوس به د خیر سره دا کور ته یوسو دا اوس شاته لږ دیکه کوي ځکه چې دا توله یې لږه مخکې ده چې دا شاته دیکه شي نو په خر باندې به لږ بوج کم شي ځکه چې بوج پې زیات وي نو بیا خر له نقصان ورکوي نو دا شاته یې دیکه کوي چې دا بوج کم شي پړي پې راکاږي او تړي یې کلک چې دا په لاره باندې نه غورځېږي نو دغه رنګې دا ویډیو دی تاسو ته ښکاري او په دې طریقه باندې دا ټول خشاک مونږ پورته وچلو دا مونږ انشاءالله بیا وچو دا به کور کې وچېږي ځکه چې دلته خو دا وچېدو دپاره نه شي ښودی دا به کور ته رسی چې محفوظ شي میر صاحب را روان شو د خیره سره ډېر په تیزۍ سره را روان دی چې لوډ پې کم دی کم او بس امیر صاحب چې دی نو ورسره روان دی او بس په تیزۍ سره خپل منزل طرف ته روان شو نو ناظرینو ډیره مننه چې تاسو مونږ سره وې او دا ویډیو مو مونږ سره وکتلو او ډیره مننه چې تاسو پې لایکس ورکړل تاسو پې کمنټس وکړل او دغه رنګې موږ بس تاسو دپاره ښه ویډیوګان د کلیوال ژوند باره کې پیش کوو او امید دی چې تاسو به خوښوئ نو تاسو نه مونږ اوس رخصت غواړو الله خوشحاله او آباد لره د خدای په امان انشاءالله بیا به بل ویډیو کې ملاقات کیږي او دا زموږ د دې سلسلې دا دریم ویډیو دا د جوارو دا سنبالول دي که نه نو دا دریم ویډیو